وم نمبر صورت او په نزول کې 39 نمبر. عربت مسله په دلایل عقلیه او نقلیه صافه شو مبرهنه شو. هو سره سوا په بادرې سره نو دا تفریع ده په صورت انعام باندې. دا تفریع ده په صورت انعام. دا صورت تفریع د صورت انعام چې مسله صافه شو او مبرهنه شو په دلایل عقلیه او نقلیه نو وسی رسوا په بادرې سره نو دا تفریع شو. دویم باقی بیان د تحریمات غیر الله. په دې صورت کې باقی بیان د تحریمات غیر الله چې جامع په ځان حرام وي. چې جامع په ځان باندې محرم وي. دریم دلته کې دلائل نقلیه په توحید باندې. دلائل نقلیه په توحید تفصیلا او مخکې صورت کې اجمالا. او دلته کې دلائل عقلیه بالعکس. او دلته کې ایراد د توحید بعنوان دیگر. ایراد د توحید بعنوان دیگر مقصد د علم بیان دی. او تفصیل بعد الاجمال هم دی. ایراد د توحید بعنوان دیگر مقصد د علم بیان دی او تفصیل بعد الاجمال هم دی. تفصیل المقام شو. او دا صورت د مضامینو په اعتبار سره د صورت مائده په شان دی. دا صورت د مضامینو په اعتبار سره د صورت مائده په شان دی. دلته کې نفي د شرک فعل مقدمه ده. خلاصه په دې صورت کې درې دعوی دي. خلاصه په دې صورت کې درې دعوی. په دې صورت کې درې دعوی. اوله مسله بادرې سره سوا. اوله مسله څه کوا بادرې سره سوا. دویم د ما انزله تابع شه. او دریم خیبدان او کارساز صرف الله دے ناغت آواز کو. خیبدان او کارساز سوک دے صرف الله دے نو بس آغت بلنه کو. او د دې متعلق په قصې راځي په سبیلې د لفظ نشر غیر مرتب سره.
ولفظ نشر غیر مرتب سره. خوشبګم قصه چې دا هغه چې راځي نو په دا کیسه کې به شپږ مقام راځي. بیا د بني اسرائیلو د یو قول تردید راځي په څلورو وجوهو باندې. بني اسرائیل یو قول تردید راځي په څلورو وجوهو. به یو څو آیتونه متعلق د دریو وړ دعوو سره. او په آخر کې ترغیب للقرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد اقسم بطوله وثنائه وملكه. یا الله عالم دې په معنا د حروف. اقسم بطوله وثنائه وملكه. کتاب انزلنا، دا یو غټ کتاب دی او دا صورت چې دی بعد السواد وقبل الجن. بعد السواد وقبل الجن. او زمانه نزول دور اخر د مکی معظومی. کتاب تنوین برای تعظیم. کتاب عظیم، او لوی کتاب دی چې را لېږلی شوی تا ته. فلا یکن فی صدرک. تکمیل الغیر، اوله دعوا درې سره مسله رسوه. ولا یکن فی صدرک، نشي په سینه ستا کې یاره جونتنګي منو د دینا. او چې ویره په دې سره مؤمنان و ذکر واضح للمؤمنین، لپاره د مؤمنان. لتنذر به المؤمنین و ذکر للمؤمنین. نو دې کې تنازع ده. لتنذر به المؤمنین و ذکر للمؤمنین. نو فلا یکن فی صدرک حرج اتبعوا ما انزل الیک. دعوه ثانی تکمیل النفس، ما انزل تابع شه. تابعداریو کما دا وسه چې لګل شي ته د مرمنا دربستانه ورته تبعو تابعداری مکو من دونه اولیاء، من دونه اولیاء من خلافه. قلیلا ما تذکرون. کم سوچ کوي تاسو. او څو میرا کړی دی کلی فجاء باسنا راغی دوی ته عذاب زما بیاتن. تخفیفی دنیوی. مولانا آزاد लिखी जिन जमातों ने दावत हक का मुकाबला किया वो पादाश अमल में हलाक हो गए, क्योंकि
इनकार और सरकशी का नतीजा हलाकत है, क्योंकि इनकार और सरकशी का नतीजा हलाकत है। बयातन मनसब बाइतीन, बाइतीन मसदर पर मुक़द हाल की, वम कायलुन औदी गर्मी खूब को दी कीलूला नो बलन दी आवाज दी करे जरा वदी ताज़ाब जमा मगर दीवी इल्ला क़ालू इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन हम ज़ालिमान फलनसअलन्न allज़ीना तख़वीफ़ ख़ुरवी खामख और ज़जरुन दे खामख तपोस बो गुमंग दा कसान उर्सिल इलैहिम चला लेगले शीदीता उर्सिल इलैहिम अन इजाबतिहिम वलनसअलन्न अलमुरसलीन और खामख तपोस बो गुमंग दे लेगले शोना फलनक़ुस्सन्न अलैहिम। दा सवाल बतौर ज़जर दे न बरे इस्तिलाम नु तारुज़ राना दे रुस्तु बराश ला युसअलु अन ज़ंबिही इंसुन वला जान। फलनक़ुस्सन्न अलैहिम और बयान बो करम दुईता वमा कुन्ना गायबीन और नो मंग गायब वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़ और वज़न पतो वज़न हक़ दे आमाल वज़न कीगी मुतशक्किल कीगी बुम वम यहमिलून औज़ारहुम अला ज़ुहुरिहिम अला साअ मा यज़िरून फरिश्तुनम तलले कीगी सड़े बो हट्टा कटरावली चूतली अगर तशबु सड़े इच्छे हो कि कानून खुशबू मुसान हम मुतज़िला विदा आराज दिन उंगे आराजुम तलले की और चाचे दरानो शुतालुन तूलना फुलाए कौमुल मुफ्लिहून दा कामयाब दी और चाचे स्पक शुतूलना दा खलक दे चितावान की वर्जुली ज़ानुन अखबल ज़कदी पायतुन ज़माने ज़ुल्म को वलक़द मक्कन्नाकुम फिल अर्द तरगीब दे इत्तिबा यकीनन ज़ेद रकले माता सुला बज़मके गर्जुली माता सुला वजी की माइश असबाब दु गुज़रान क़लीलन मा तशकुरून कम शुक्र बासे ज़मानन क़लीलन या तशकुरून शुक्रन क़लीलन जिद्दन ज़मानन क़लीलन या तशकुरून शुक्रन क़लीलन जिद्दन शुक्रन क़लीलन जिद्दन। वलक़द ख़लक़नाकुम अमा पैदा करी तासुला सुम्मा सव्वरनाकुम बेमे सूरतुन हैदर करी तासुला तौबीख दे आला मुखालफतिल अम्र सुम्मा सव्वरनाकुम बिसूरति आबाइकुम सुम्मा क़ुलना लिल मलाइकति उसजुदू सुम्मा ताक़ीबी ज़िक्री ज़कमन खो पैदानु कना वलक़द ख़लक़नाकुम ए बिख़ल्क़ि आबाइकुम या बिख़ल्क़ि अबीकुम व बिसूरति आबाइकुम जलालैन शरीफ हुई बिख़ल्क़ि अबीकुम व बिसूरति आबाइकुम जलालैन शरीफ सुम्मा ताक़ीबी ज़िक्री ज़कमन खो वक़्त की पैदानु नुमन तसंग हुई थी सुम्मा सव्वरनाकुम सासु निकाह आदम अलैहिस्सलाम बा वरा कर शैतान दुश्मनी उका न तासु दे शैतान दुश्मनान से तहरीमात गैरुल्लाह में जोड़ा हुआ जामे पसंद में हराम हुआ सुम्मा क़ुलना बेमुंगे मलाइकतु तसजदो के आदम अलैहिस्सलाम तसजदो कर मगर इब्लीस न कर लम यकु मिनस साजिदीन नो दे नशुदे रसीद कौन कुना कालो या अल्लाह पाक मा मना का चिशमना करे ताला अल्लाह तसजुदा
ما لك ان تكون الله تكون مع الساجدين سورة حجر 32 نمبر آیت. یا بل ذکر راځي سورة سواد کی ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي سورة سواد 75 نمبر آیت. څه شي منع کړی د سجدې نه یا چې سجده نه کوي ان تسجد الله تسجد لغتان فصیحتان څه شي منع کړی د اوبو راوړلو نه یا اوبه نه یا چې اوبه نه راوړي نو ان تسجد او الله تسجد لغتان فصیحتان. فیض الباری لیکي او دې دومره بېایمانه دی دا شیطان چې دې د تقدیم د قیاس کی په نسب باندې دا کار د شیطان تقدیم د قیاس کی په نسب باندې دا کار د شیطان. خالد انا خیر من غورم ددنا خلقتني من نار تا پیدا کړه مال ورنو خلقته من طين تا پیدا کړه د خټنه. فرعون هم د څه کوله ځکه فرعون د موسی علیه السلام باره کې څه ویلي ام انا خیر من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين سورة زخرف 52 نمبر آیت. سورة زخرف 52 نمبر آیت. ابل اور کې فواید د خاورې نه ډېر خو نه دي کنه دعوه یې غلطه په اور کې خفت دی او تویش دی پکې اور کې خفت دی تویش دی او ارتفاع ده او دارنګه په اور کې استقرار دی نو په اور کې خفت تویش ارتفاع او استقرار دی او خاوره کې ثقل له حیا ده تثبت ده او اطمینان ده. خاوره کې حیا ده ثقل له تثبت ده او اطمینان ده. دویمه خبره ده شرف د اصل نه واجبوي شرف د فرعي بل په خاوره کې معدنیات دي تیل دي ذخایر دي سونه دي خو د چالاکي کوله قالوا يا الله رب العالمين فابد من اعوذ جنتنا فما يكون لك نه لایق چې تکبر کی پدیز کی دا تکبر زنه ده پتنګاری بنه کوي فخرج اذا انك من الصاغرين يقين تذليل. قال شيطان وي انظرني ما مولت ركل يوم يبعثون تروز مقرر پوری. قالوا يا الله پاک غن تل مولت درکړه شونه. قالوا يا الله پاک بما غويتني تسود ومرقول تعمل خامخا زبکینم دیتا بلارستانی غکی او بیا برازم دیتا من بین ایدیم د مخینه او درستونه او د خې طرف نه د ګس طرف نه. هذا کنایه من الإذلال في كل حال. هذا کنایه من الإذلال في كل حال. او بیا منومی اکثر دری شاکرین موحدین شکر گزار. قالوا یا اللہ پاک اخرج منها تکرار برای تاکید یا تکرار برای تنفیذ مخی تجویز و تنفیذ کی نو بیا تاکید نشو بلکہ تاسیس شو شو تاسیس گزر دینا مضمومن کنزل شوه مدحورا ٹلواله شوه دا چا د پای تابعداري کې استاد دینا خامہ خټک بګم جان مستاف سنا جمعین ټول او اے آدم قلنا وآدم ويا آدم قلنا يا آدم وسیګه تو بي بيستا جنت نه خوري د دینا کوم ځای کې تاسو خو خشي او منی ذکرږي دی ونه ته نو شی وتا ظالمان خپل سبا کوم.
وسوسه ورزول دي شیطان ليبدي لام برای عاقبت چې ښکاره کړي دوانو نه ما څه چې پټ دي د دې نه چې شرمګاونه د دې دي. وقال وی الله رب العالمین څه نوې منې کړې ما ده ما نهاکما ربکما او ملائکو چې څه نوې منې کړې تاسو له رب تاسو د دې ونې نه یا د شیطان ورته وي چې نه منې کړې تاسو له رب تاسو د دې ونې نه مگر چې شی تاسو ملکین فرشتي او تكون من الخالدین یا شی به تاسو همیشه سوآتهما خجما غسل در تفاخر د پر ټیک نه ده چې ته بل من فخر وکړي زما داسې جامه داسې نشته لکه من لبس ثوب شهرة البسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. انور پاک جامه ان الله جميل يحب الجمال. خدای پاک دا خوخي استاره اعلی کپڑے دنی خو پاک خودی کن وینځل خودی نوزان به خلکو مخکې محتاج کینا امام بونی فرحمت الله علیه سره صادرو زر اشرفه دا قیمت او داسې اسبو سره چې هغه وخت د بادشاہ سره اچھا کپڑا واغوندي دعا وکړه الحمدلله الذي كساني هذا ما واري بورتي وتجملوا في حياتي او درکت نفل بکیوم بوټان دی واغست لا په خاورو کې دریم وکړي چپل دی واغستلې سپلې خپلې خپل دی واچولې پاک ځکي درکت نفل بکیوم دی ونه رکیږي دا سوآتهما سوآت چې دا سوآت په مړي کې مستعمل شي نو ټول بدن ته نه مرادي سوآت چې په مړي کې مستعمل شي نو ټول بدن مرادي او چې ژوندۍ لپاره مستعمل شي نو هغه ځای چې دې په خپکی هغه ځای مراد دی چې څه شي دې په خپکی بعضی مشران وی چې د دې عورت نو ښکارا شي تفسیر خازن هم دا معنا کړل امام بخاری هم کړی دا او قرآن نه معلومیږي چې ښکارا شو نو ښکارا شو نو دنیا ته خو ښکارا شي خزي خاوند ښکارا شو نو خزي خاوند ښکارا کیږي یا مراد دینا پیتل ارکودی لکه یو سړی اس پی دی یو کارت نه خطاو شي هغه نه پیتل ارکی او غلاندې ډی اس پی کی دا مراد دی او دا معنا دا توجیه علامه لوسی روح المانی ولم کړی دا هغه دا کنایه ده کنایه عن ازاله الحرمه کنایه عن ازاله الحرمه دا کنایه ده ازاله الحرمه فوسوس إليه الشيطان
سورة طه کی برش 120 نمبر ہے ابھی سو هل ادلک على شجرة الخلد خلد وملك لا يبلى سورة طه 120 نمبر ہے وقاسموا ما قسموا کو بای مفعلا ومانا د نفس فعل یا مبالغه ده پکې شیطان قسم خوړل دی او دی په یقین کړل دی نو بای مفعلا په خپل معنی سره راو چې شرکت دي جانبینو شیطان قسم خوړو او دی په یقین وقاسموا ما قسموا خوړل دی دوه ته یقین زستاو لپاره خیر خوانه فضلهما بغرور نوراکو ذکر دی دوانو اللہ پدو کے سرا فلما ذاق الشجر ارکل چه وسکر دون لرا نخکار شدی تجسی دی او شروع شو یخصفانی علیهما من ورق الجنة چه تپلی پاغی منی پانی دی جنت وناداهما ربهما آواز پدی طرف دی ایسنوی منی کڑی ماتا سو دی ونینا ایسنوی ماتا سو دیقین شیطان سر دشمن دیکارا قالو دی دوانو ای ربنا رب زمانگا یقینا مگزاتی کرلے بدوان منی او کتا مہربانی بخنونک رمونک تور حمدونک رحم دیونک لتکونن من القاسم منگچو تاوانیان ادا خبر ما تستمک کیو کرا چه جامل دو خبر دا پارا زینت او ستر د عورت او که د عجب او تکبر د پاره به ټیک نه او سره جامع واغوندي الحمدلله الذي كساني ما واري بي عورتي وتجمل في حياتي نو كان في حفظ الله حي وميتا دې پاک جامع واغوندي الله تعالی کړی ما په ستر دا عورت په پښتو کې وای شکر د الله ادا کی دا سړی په ژوندې او کومړي دي د الله په حفاظت پاک جامع غسل صفائی کول تکبر نه او ناکار جامه د شهرت او جامه د بخل ده د تواضع د وجه نه که جامه اغوندي واغونده الا تسمعون ان البزازه من الايمان سادگی د ایمان علامه ده سادگی د ایمان علامه اهل علم دی خجامه اغوندي اهل علم دی خجامع غوندي د نبی علیہ السلام صادر ډیر قیمتي و امام مالک صاحب 365 جوړې جامې وي سو روزانه به یو جوړه واغوستله به باغه وستله به خیراتي ورکړه سبب به بل ځان له ګورم جوړه کړه به کې خو 365 کارت کې 365 ورځې دي 365 جامې به خیراتی ورکول اته چلا ټوپه ورکولې چې خیراتی نه ایو سړی بیمار شي نو جامې په راټی شي زما بډې د سراټه وکنه دنګ لور شوګر چوانه من کمزوري کېدم نه جامې را من ټوله راټی شو نو کله مې یو لور کولې کله بل به جواد مولوی سره نور راځي هغه من ډیری پوره نو جامې زما زید سره راکړم کا وکنه جامې به داسې ځوان دی نو داسې زبردست جوړې چې ما دوه ځای وستي یا دوه پیری درې پیری زکه زما په خیر منه اتیو نو زیات جوړې ټول ورکړم زه مې نو غادي څه کوم به ها وما چې ځان جامې په خپل نه جوړې کړې دوه پیری مې جوړې کړې اکثر خلک جوړې کړې چې چېرته زه مې تعالی جوړم زه انکار نشم کولی
چې دا ورته مې چې نه دی را سعودي کې ما دلته ما خو کمبل ولا مې دې زړه چې یو چې خپل ما یو کته معفون کړم ته رحم دې ونکړو شو متوانیان او یا الله رب العالمین کوس شي باز تاسو بعضو کوم باز تاسو نه د بعضو لپاره دشمنان وي ستاسو لپاره په ځمکه کې مستقرون چې د قراري وي او نه وي تر وخت پورې قالو یا الله رب العالمین په دې کې بوسیږي تاسو حیات متعارفه حیات متعارفه موسی عیسی علیه السلام حیات چې په اسمان کې دی هغه غیر متعارفه دی هغه څه دی غیر متعارف وفيها تموتون تاسو په دې کې مرئ ومنها تخرجون د دې نه وروځئ نو مرزا اعتراض ختم شو یا بني آدم اے بني آدم قد انزلنا علیکم یقینا لګلی تاسو ته لباسن جامع یواري سواتکم چې پټوي جوسي تاسو وریشا او جامه د ډول ولباس التقوا جامه د تقوا هغه کوم دی هغه چې د ایمان وما يلبسه المتقون حضرت اکرام معنا کوي رضی الله عنه وما يلبسه المتقون وما يلبسه المتقون او عربیان چې دوی په تواب بربند کو دا ملنګانو جامې به وي نو بیا به تواب په پټه کو کله به بربند کو لباس التقوا عبد الله ابن عباس معنا کوي عمل صالح عروه ابن زبیر معنا کړل خشیت الهی خشیت الهی او حضرت اکرم رضی اللہ فرمائی ایمان یعنی ما یلبسه المتقون او دا بربند طواف چې دا عرب کی دا په تاسو باندې شیطان کی نو تاسو دا غد وجنا ځان جامه حرام کړی ده یو سړی وایي چې یو سړي 3 قمیصونه اغوستي دي خو چې تقوا پکې نشته دی دا بربند دی تقوا پکې نشته دی دا څه شی دی بربند لکه دا لغړ خلک چې دا قمیصونه واغوندي نرم مادي لکه اوس په دې سملای کې تاسو دا ښځې وینئ که نه 3 لوپټې اچولي 3 څادرې یا 10 یې اچولي یا 10 یې اچولي په سر یې نه اچي ما زه له جوبه اچولو جوبه نه انداره یې وم دغه راغله زمونږ یو ملګری و نو رب کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسن کاسمت البو جامې به اچولې د خدای په نسبت صحیح بربند تقوا به نه کوي چې چا کې تقوا یې خوف خدای هغه به بربند نه ګرځي او دا ټیلټي ښکارېږي داسې داسې کېږي داسې داسې کېږي په خپل ځان باندې نمایش کوي څه چل دی څه چل دی په دې کې غریب سړی خو چې ټول نعمتونه دي واده پکې خالص نعمت الله زه خو وایم که نه چې د علم سره د هیڅ منافات نشته طالبان له پکار دي خپل مور پلار سره چا پخلی وي چې بالغ کېږي اوس واده ولکړي د سر نسل زیاتېږي دا نور طلاقیان زیاتېږي نو دا دې زیاتېږي او داسې مه وایه خو بیا به چې ماله داسې وکړه داسې وکړه داسې وکړه چې ټول یوي لعلهم یذکرون یا بني آدم ای اولاد آدم علیه السلام تحریمات غیر الله لا یفتننکم الشیطان فتنه کې وانه چې تاسو لره شیطان لکه څنګه چې ویستلی پلار مور پلار تاسو د جنت نه او وی ویستلی د هغوی نه کپړې د هغوی عزت د هغو نه لرې کړه نو شیطان به ټول عمر ستاسو عزت خرابوي شیطان به څه کوي عزت به خرابوي چې وایي خو د هغو ته عورتونه د هغو دواړو یقینا
ویني دا شیطان تاسو لره دی او قبیله ده دا طرف نه تاسو یې نه وینئ دا دنیا کې آخرت کې به بل شان انا جعلنا الشیاطین یقینا ما ګرځولي شیطانان دوستان دا کسانو چې ایمان نه راوړي او ته امن حاصل کا پر رحمان سره ځکه چې هغه خو شیطان ویني کنه کته شیطان نه ویني نو الله خو ویني نو چې دا الله باندې امن حاصل کا دوستی دی الله سره وکړه شیطان دې تور کې شیطان دې څه کو شاټینګ دې کو چته دې وخېدو دولت دې وو د چینار څوکړه ته اجیو الله اکبر دی وی حدیث کې راځي شیطان منډي وਹੀ ولا حضورات او هغه چیزونه خورونه بعض خلک سړي ته وایي حضرت سي زه ورته وایم حضرت یو په ځار سره یو په زوی سره زوات سره ټیک دی یو حضرت په زوی سره یو حضرت په ځار سره یو چیز ماته حضرت انا کو حضرت وایي کنه حضرت خو مستا پلان نه شو وایي حضرت مستا پلان إنه يراكم هو وقبيله حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين يقينون ما ګرځول شیطانان دوستان دا کسانو چې ایمان نه راوړي او کله چې ناروا قالو دوی وجدنا شکوه ده مندلې به دې منې پلار نیکه خپل منګه پلار نیکه خپل یعنې زموږ پلار نیکه هم شیطانان ارامیانو او فاحشې به کولې غلط کارونه به کول نو چې څنګه جرم دی هغه شانې دوړه څنګه خرګي هغه شانې بارګي او بیا دوم دروغ والله امرنا بیا الله رب العالمین ته حکم کړل بده ولا الله بسوي ناروا وکړي دا سید نسل الله قول ورته ان الله يقين الله رب العالمین جواب شکوا امر نکی فاشا سره په بخور سره بیا یې سره اڅوي په الله رب العالمین منه خبر تاسو معلومه ده قول ورته امر ربي حکم کړل رب زما بالقسط په انصاف سره واقیم وجوهکم برابر کې مخونه خپل هند کل مسجد په نظام جمعات بل الله رب العالمین لپاره خالص کې دا لپاره بل نو دین لکه څنګه چې پیدا کړی تاسو لپاره بیا واپس کی تاسو لپاره فریقا هدايا او جل هدایت دوی الله رب العالمین هغه ته او بل ډله چې لازم کړل الله رب العالمین په گمراهی یقینا دوی جوړ کړی شیطان دوست سوا د الله رب العالمین دوی ګمان کې چې دی بل نه غلار دي ګورل عمران خان نه دوست جوړ کړل و په نه غلاري یته خدای ته باور پرون یو کس د زمونږ د علاقې ما ته واتس اپ میسج وکړي مولانا صاحب فریقا انهم اتخذوا الشیطان اولیاء من دون ويحسبون انهم مهتدون ګور دومره غلط کار کوي و په نه غلاري نه مونږ په صحیح لاري عالمان غلط دی پیغمبر وارث غلط دی خر بچی ته به څنګه ټیک ګناهګار عالم چې دی ګناهګار عالم هغه جاهلانو بهتر یو معمولی حافظ د چني هغه ذکر ډیر سی باره قرآن پوت دی هغه خو نه ده هغه الله یو مقام ورکړی تا ته په دغه شی نه غټ ښکارېږي ما ته دا غټ ښکاري ما ته ځکه غټ ښکارېږي چې الله ته غټ ښکاري الله حافظ ته غټ ویلي دي الله عالم ته غټ ویلي دي رسول الله ورته غټ ویلي دي خپل وارث ورته ویلي دي ته چې د څومره سپک ګوره هیڅ پروا زمونږ نشته مونږ که کم یو مونږ له خدای روب راکړلی چې یو اواز کو ټول په ځمکه سمول ته په زمانه حکومت وکړي پاکستان کې چې مونږ ژوندي یو که نه که په خپل حکومت کې راتلی شو که نه شو راتلی خو بل له خپې نه نیسلی شو راښکلی شو ښکته ورځو دا یو فضل رحمان خو نه دی فضل رحمان صاحب فدایان خو ډېر شي دي د علماء دیوبند فدایان یو مولانا الیاس مړ شو نو تبلیغي جماعت ختم شو شیخ الهند لاړه حسین احمد مدني احمدي لاهوري لاړه مفتي محمود او غلام غوث هزاروي عبدالحق لاړه مفتي محمد شفیع لاړ نو ولدین ختم شو تقي عثماني صاحب دغه نه مخکې شو مخکې نه شو مولانا فضل الرحمن صاحب داسې کارونه وکړي چې مفتي محمود رحمت الله علیه هم هغه جماعت یې وړاندې بوت د مولانا عبدالحق صاحب نه یې وړاندې بوت مولانا غلام غوث هزاروي نه یې وړاندې بوت اصل وارث دی د مولانا هزاروي د مولانا عبدالحق د مولانا احمدي لاهوري او د مولانا مفتي محمود ځکه د هغو وراثت خو ته جماعت و نو جماعت کې خو غدر نه دی کړی که نه جماعت یې مخ وړاندې بوتلی
نو کار شیطان می کنی نعمت ولی گر ولی آنستا لعنت بر ولی زه مدینه ریاست قایم کونه ته دې ګوره مدینه ریاست ته خبیث شوی خرې ته ګوره په ساره شپې ته ټولې واخلئ زینت خپل عند کل مسجد په نزد هر جومات او زینت دا نه ښایسته جامه اغونده ښه ښکلی بیان کوه او کلو خورئ واشربو څکئ خو تبذیر مه کوئ او چې حق خبره کوي قسم په خدای داسې به درته میلاویږي چې ولا تسرفو لا تشرکو زیاتې مه کوئ یو طبیب یو کلي ته تللی نو خلک بلکل علاج نه راته نو تپوس وکړي دې کلي کې څوک مریضان نشته هغوی نشته که نه ویل موږ په ټایم خورو کمه خورو هغې مې تاسو نه ناجوړه کېږي زه خپل بوډۍ واغېږم واپس کړه ماده عشق چې کم است تا به تدریج می رود چه غم است خورئ څکئ ولا تسرفو خدای پاک ویلی دی گرچه خدا گفته کلو واشربو گرچه خدا گفته کلو واشربو گرچه خدا گفته کلو واشربو لیکن گفتست کلو تاکلو لیکن گفتست کلو تاکلو خدای دا نه لیکلی چې ته خورا خورا تر دې چې پورې خدای ویلي چې خورا اسکا خدای نه دی ویلي چې زیم ځان کوي سړي چې ته ډوډۍ خوړله چا ورته وګوره خو پکې لا پرېږده که نه یو بل کافر چې د ځان لرو بس وصال هغه وصا که دنده خپۍ بهر دی راوځي سړی ته خیرات خورو که نه نو عزوی په ملا پلار زوی دواړه تلي زوی نوڼی اخېستله بیا به پسې اوبه څکلې هغه پلار ورله راواچولې خدای دې غر که اوبه خلک اخر کې څکي ډوډۍ وخوره دومره هغه وایي شته نوڼی پې کته کوم چې بیا ورله راواچولې دا چل دې ما ته نه ښوده زوی به یې په خیرات ته لاړ نو بیا یې په خلکو لاسونه اچولي را روان به شي ډېر به یې خوړل پلار ووهه ولې وایي زه به خلکو به کټ راوړم وایي دومره مې خوړل داسې خدای نه دی ویلي لیکن گفتست کلو تاکلو گرچه خدا گفته کلو واشربو لیکن گفتست کلو تاکلو ولا تسرفوا انه یقینا الله رب العالمین محبت نه کې مسرفانو سره قل ورته من حرم زینت الله التي اخرج لعباده ورته وایه چا حرام کړي هغه ډول ډال چې حلال کړل الله رب العالمین راوستي الله رب العالمین د بندګانو خپلو دپاره او مزدار د رزق نه ورته وایه د هغه کسانو دپاره چې په مؤمنان دي په ژوند د دنیا کې خالصتا خالص یوم القیامه په ورځ د قیامت ذلک بان الله په دنیا کې د دې خلکو دپاره په ورځ د قیامت د نیکانو دپاره بومي ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة څنګه دی بس انعمها على قوم خدای پاک نعمت ال بدلی چې کله دا غ نعمت ناشکری شروع شي کذالک دا غنګي او مؤمنانو لپاره خاص دنیا کې عموم دی او آخرت کې خاص د مؤمنانو لپاره دنیا کې عموم ځکه په سبب د بد عمل خالصتا یوم القیامه هغه به څه شی دی من الهموم ومن الحزن روح المانی معنی او د کامل انسان علامات دادي عفت بوي حلم بوي بغاوت بنوي شجاعت بوي عفت بوي حلم بوي بغاوت بنوي او شجاعت بوي شرک بنکي علم بور سروي او جهل بنوي او كل من الاول مبدا اللساني تهذیب الاخلاق دا علامه ابن مسکوی کتاب دے تهذیب الاخلاق نو دے هذا لو اخر علامه ابن مسکوی
تهذیب الاخلاق ښه کتاب دی. دارنګه فارابي مې یو کتاب لیکلی دی خالص يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل ورته إنما حرم ربي يقينا حرام كله رب زما الفواحش فواحش ستوي هغه رذایل چې د قوت بهیمی نه پیدا کیږي هغه رذایل چې د قوت بهیمی نه پیدا کیږي قوت بهیمی صرف حیواني قوت ملکی وسره نه لکه خر د چا حیا پکې خر کې د دې وجه نه تکته سمې خلک چې دې په کورونو کې خر نه ساتي ځکه بیٹه مو چتیږي ټول مخري ساتي خپل دې کوستان کې خر ډيري دې پټن او دې ځنه خر چلایستي یو ټول کوستان خرو بسي زغلو لسین غاړه ته ورسو اوكي هذا بدي سؤال فيكي لو كل كي مو كان مو عندك بخير ساتري خر كلايت اخر لك كل فاحشه ده بهيمي قوته ما زار من اج مخامخ بدينا وما بطن اج پټي اعتقادي او ظاهري والاسم غنا والبغي او زياته پناه حق سره وان تشركوا بالله اجدا شرك ودا الله رب العالمين سره چني را لګل الله رب العالمين من پاغه من دلیل وان تقولوا على الله چې وي په الله رب العالمين من خبر تاسو معلومه نه ده ولكل امه اجل ده هر امت د پر اجل جزاء محذوفه ده شیخ سے فرمایي پنده شیخ القران رحمه الله چې جزاء چې شه دی يعذبون يعذبون لكل امه اجل يعذبون او تعذیب کی تقدیم او تاخیر نشته ده دا ذکر کړه دې تردن تاکیدن شبیر احمد عثماني سے فرمایي تاخیر خو پکې نشته ده خو تقدیم او تاخیر دا ذکر کړه دې تردن تاکیدن یا لكل امه اجل مضروب لمهلكه مضروب لمهلكه مضروب لمهلكه امیر زیان وی چې دا خطاب دی امت محمدی ته چې تاسو کې نبی راشي نو تاسو به هغه پورې مسخري کو دا د سلسله دا ورسته آیت چې راځي یا بني آدم یا اولاد آدم علیه السلام کراغه تاسو رسول د جنس تاسو نه راوشي تاسو رسول د جنس تاسو نه بیانې به تاسو آیاتونه چا چې تقوا وکړه نیکی وکړه نه وي یا په امر نه بغمجن شي نو مرزایان وی چې دا امت محمدی ته دغه مطالبه ده تاسو کې به نبی راځي تاسو به ټوک کوئ زرا عالم ما به ټوک شروع لکه وخت نبی نه کړه ته نبی نه حکم چې نبی دې په اعظم ایمان په اعظم ایمان دې صلی الله علیه وسلم او ته نبی نه کړه شیخ القرآن د پنده رحمت الله علیه مولانا غلام الله خان سے هغه چې د دې ویل چې راکا ته خو چې زه محمد یم نو ستاسو خو غلام محمد غلام نو نه زمانو دې محمد خدا غلام ماته مور پلار داسې مين نه وي نه زمانو غلام الله دی خدا غلام راته مور پلار دې مين نه وي نو به زم چې الله نو زه فرضي الله ته فرضي محمد ما د سر را لګل نه چې ته نبی کنه نه مې را لګل والذین کسان کذبوا چې دروژن کې ایتونه زمانه نسبت د درو کې ایتونه زماته تکبر کې د دینه مخړې د دینه اولایک دا کسان جهنمین دي په دې کې همیشه فمن ازلم من افترا زجر څوک دی غټ ظالم نه اچانه چې تروتري په الله رب العالمین باندې یا دروژن کې نسبت د درو کې ایتونه د الله ته دا کسان وبرسېدي ته ساده کتاب نه تر دې پورې چې راشي اذا جاءتم رسولهم کله چې راشي دې رسولان زما تخویف اخروی
نو ويرو دوی لرا یا محمد صلی الله علیه وسلم انذرهم یا محمد. ابن عباس سے فرمائے انذرهم یا محمد. جو وفات کی دوی لرا قالوا اینما کنتم حکم دین کی وی تاسو پچیش کی وی تاسو تدون تاسو بلل سوا اللہ رب العالمین وبودی ضلوا النار شو زمن او شهدوا على انفسهم ادي باقرار کی گواہی کی بدان فرمائے انهم كانوا کافرین چې دي کافران دي. ابل ذکر عزیز دوی انکار کی چې کافران نه مواقع بدل قالت خلو فی مضارع تعبیر راغله په ماضی سره وبویل شي داخل شي فی مع یقینا تیر شي مخکې تاسو نه پیریان او انسانان په ور کې ان داخل شي ورته هر کله چې داخل شي امت لعنت اختا لعنت بوي اپنی طرح پر اختها سمانا اپنی طرح مثل دو لکه یو روایت کې راځي ابراهيم عليه السلام خزي ته ویلو کنه خپل خزي ته چې هذه اختي یا خدا توریه ده یا اختي په معنا هذه مثل یا اختي زما دیني خور ده کنه تر لور مې ده. حتی عزت دار کوفیه کله چې تر دې چې کله جمع شي په دوزخ کې قالت اخراهم وی برستنی لئولاهم اولنو ربنا ای رب زمونږه دا خلق دې چې ګمراه کړي موږ لره ورکه دوچن عذاب دي ته ورنه قالوا اعلان وو چې تاسو د هر یو تند لپاره دوچن دی لیکن تاسو نه پوهیږئ. قالت اولاهم او اولنی رستنو ته فما کان لكم علینا من فضل نشته تاسو له په منځ غوړواله فذوقوا العذاب او څه کې عذاب بما کنتم تکسبون ځکه تاسو کسب اته ته سره روزه راته کنه نور ودو یې پاسې دل د شپې تهجد کې یا الله رب العالمین ته د پته د پاسې دل دا نور ویني چې خپل اگري تکړی دي چې اسمان تکړی دي چې څوک د څه پروت څوک د څه نه بونه پراته یو په کې غل ونته دی طلاق خپل منځ کو نه زمو په سر ورته شکایت ولې کوي زمو ورته دی وته ولې کوي خپل منځ کو فما کان لکم نشته فذوقوا العذاب ما کنتم تکسبون یقینا کسان چې دروژن کیاتونه نسبت د درو کیاتونه ما ته مخړې تکبر کې دینا کولا بنشي دې پر دروازه د اسمان او نه بشي داخل دوی جنت ته حتی لجل جمل فی سم الخيات تر دې چې داخل شي او په سوم دستنه کې دې ته تعلیق بالمحال صورت ویل کېږي تعلیق بالمحال وسه اوخ نری کی او ستن غټه کې دا ختم کول شي و دې تسوي تعلیق بالمحال محال عقلی چورته ویل یو محال ذاتی جدا شي لکه شریکی باری تعالی هغه من خدای نه دی قادر جمل حبل غلیظ رسیتم الیه فی سم الخیاط پسون دستنه کی خیاط هغه ستن د ګندانه داغه رسوم کی وذلك نجز مجرمین دا شنه بدلور کوم مجرمان ته لهم من جهنم میعاد تخفیف اخروی دې لپاره جهنم نا میعاد فرشون دي ومن فوقهم او لپاس د دینه غواشن برسنی دي وكذلك نجز الظالمین او دا څنګه تعلیق بالمحال ستوي لکه اذا شاب الغراب اتيت علي تلخیص تاسو اذا شاب الغراب اتيت علي مختصر معنی کوم دي کله چې کارغه بوډا شي اذا شاب الغراب اتيت علي وصار القار كلبن الحليب او تارکول د سپین شي لکه پای د څه کې دي شي تاسو کې دي دې تعلیق بالمحال یوم یخشل الله فرمایي کنه غواش برستنی یا پردی
يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. سورة عنکبوت 55 نمبر آیت. او سورة زمر 16 نمبر آیت. او ظلم څه ته ویل کی؟ وضع شیء فی غیر محلی. ظلم څه ته وایي؟ وضع شیء فی غیر محلی. لکه سړی وکذالک نجزی الظالمین والذین، کسان چې مؤمنان دي بشارت دی عمل کې نیک. لا نکلف نفسا، جمله معترضه، تکلیف کې نه ورځو موږ یو نفس لا مگر موافق د طاقت دا ولا کدا کسان جان دغه کسان جنتیان دي په دې کې همیشه او لري به موږ د دې لري به کومه ما صفي صدورن په سينو د دې کې من غلن کینا حسد، چې هر جنتی ته خپل جنت د ټول نه بهتر ښکاري، کینه بنه. تجری چې بهیږي ولاندې د هغې نه ولي وقالو الحمد لله الذي دی بوی سنا د هغه ذات سره هدانا فی الدنیا لهذا د دې مقام خونه موږ ته الله په دنیا کې کړو چې داسې ذهنو ته به رسې، داسې ذهنو ته به رسې. درې مولا درې لرې مولا لري په ما باندې بدې لګي ستا پخې خبرې او غټه پګه دې شروع کړه عجیبه ته زناورې او د شرابو د څښو نه دي ستا ترخې شونډې ببرې او لاړ شه هلته کې خیرات دی تاله ټولې خیرې لرې او ستا په غېږ کې ناستې نه دي د کالو ډکې کونترې دا څوک دي د نشتري لہذا ما كنا لنهتدي من بلار نه مونږ کې ته الله خو نه کړه مونږ ته یقینا راوړي رسولانو زمونږ ته راغلي رسولان زمونږ درب نه په حق سره راوړي دي مونږ ته رسولانو زمونږ رب نه بالحق حق ونود आवाज ورته وکړي شي ادخال الله دې یا ملائک په आवाज کوي ان تلکم الجنه التي دا جنت هغه دې چې میراث سره درکړې شوی تاسو ته بما کنتم تعملون په عمل تاسو باندې اسباب ذکر کړي نو ذکر عمل ذکر احادیثو کی کم ای کی راغله دی حکمی ذکر کی چې تعارض را نشي. نو عمل چې دی دا سبب تفضلی دی، نور جنت ته داخلېدل دا فضل خداوندی دی ځکه د عمل توفیق څوک ورکوي؟ الله. نو چې الله دې ته وي تا د ما توفیق شکر ادا کړلی نو هېڅ نشته، نو د خدای په رحمت به کېږي. او دلته کې میراث ذکر کې اورثتموها چې میراث ځکه میراث در اسبابو د ملک نه قوي سبب دی. میراث کې څوک بیا انګړه دنګړه نه شي کولی، چا نه ځمکه ویلې څوک به شوکه کولی شي، بل سړی به دعوه کولی شي، میراث به نه شوکه نه شي کولی. نو الله وایي چې دا جنت لکه ستاسو د پلار نیکه میراث شي تاسو ته پاتې شي. عمل سبب تفضلی او علت فضل الله دی، لکه حدیث کې راځي لا ينجي احدكم عمله. ونادى اصحاب الجنة आवाज بو کی جنتیان جهنميان ته ان قد وجدنا منګ بیا مونږ له هغه چې وعده کړو موږ سره زموږ رب حق اس بیا مونږ له تاسو هغه چې وعده کړو تاسو رب تاسو هغه قالو دي نام او فاذن مؤذن आवाज بو کی आवाज کوم کې ومن د دې کې اللعنت الله قول مقدر دی، ځکه معروف راغله دی، ځکه ان خو منسوب کوي کنه، دلته کې اللعنت الله والله غله ځکه قول مقدر دی، قول پکې سره مقدر اللعنت الله پکاري کنه، دلته کې اللعنت الله نو قول پکې مقدر. لعنت دې بظالمانو من الذين كسان يسدون عن سبيل الله چې منی کې خلق د لار د الله نه خپل منی کی او لټي پای کې کوواله دې په آخرت باندې انکار کی او بینهما حجاب په مندري کې به حجاب وعلى الاعراف او په اعراف باندې با سړی وی پیژنې با یو بل رب علامو سره
او आवाज बो की जन्नतियान अन सलामुन अलैकुम أنت की राजी چې أنت की معنی د فعل دي ان تفسیری دي او ان تفسیری أنت की राजी چې معنی د فعل ورکی ان سلام علیکم سلام دی پتا سمنے او نبی داخل شي دي هم یتمعون ادی بتمکی او اعراف کی بچو کسانی څوک وي اعراف کی با خلقی چه حسنات و سیئات برابری ما مولا عبد الرحمن سے اللہ دے زندگی ورکی دا حیا او دا عزت سے مسئلہ اور مورتا ٹیلیفون کو میسیج مورتا نمورتا میں دا سڑے جمیت کی دے یہ دا شیرانی پشانی جمیت کی دے میں نا ازما پشانی جمیت کی دے یہ سنگ میں اعراف کی دے برابری نو اغاو پا اعراف کی حسنات و سیئاتی برابری اغاو پا اعراف کی عبداللہ ابن عباس سے دا فرمائے حسنات و سیئاتی برابر او دویم هغه شهدا وي چې هغه د مور پلار نه عاقي هغه په عرف هغه شهدا چې مور پلار عاق کړي او څه کی عرف نه دی چې سره د جنت ترزونه خو چې د جهنم نه خو بچو ها او دریم اطفال مشرکان دریم څه شي اطفال معصومان مشرکان ځکه كل مولود يولد على فطرة الإسلام قبل الحنس واړه مړي کنه د مشرکان ندی په عرب اصلورم اصحاب فطرت هغه دا چې د عیسی علی السلام او د نبی علی السلام په دامنځ کې کوم خلک تیر شوی مشرکان نه دین د عیسی علیه السلام منی او دین د نبی علیه السلام ته انتظار امر شو دا اڅلورم ابل مؤمنان د جنات د پیرانو مؤمنان دا به کوم ځای کې اكو استاتو يا اخ نماز جنت كده بيرانو منتصر يوجد موسيقى وسلام مو هي دي يا مديون يعني قرضدار خلق خو چې کلک ایمان والے خو د مجبورې نه قرض کی دی په کوم ځای کې پوه شو په دې خبره وبينهما جمع الأعراف رجال يعرفونهم كلهم بسيماهم هذا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم وكلت واړوي نظرونه تلقى أصحاب النار بطرف جهنم منه قالوا دي ربنا اي رب زمانه لا تجلنا مگر زمانه سره د قوم ظالمنا چې ظلم کړه د انفسهم بالشرك ظلموا انفسهم بالشرك ونادى اصحاب الاعراف اواز بو کې عرافيان رجالا اسرو يعرفونهم چې پیژنې ودی لره علامو د دې سره قالو ورته ما اغنى عنكم فائدہ درنا کرتا سره جمعكم اجم استاسو اج تاسو باغ تکبر کو او هؤلاء الذين دا کسان دي اقسمتم چې قسمونه وکړل لا ينالهم الله برحمه جو من رسول تاسو الله رب العالمین دا رحمت ادخلوا الجنه قيل لهم ادخلوا الجنه ارشاد الله قيل لهم ادخلوا الجنه لا خوف عليكم يا رب تاسو منه ولا انتم تحزنون تاسو غم جنشه ونادى اصحاب النار आवाज بو کی جهنميان جنتیان تان افیدوا علينا من الماء چراتیو کې بمنو او مما رزقكم الله يا انفقوا مما رزقكم الله او انفقوا مما رزقكم الله من قبل علفتها تمنا وسط نو انفقوا مما رزقكم الله قالوا ان الله يقنا الله رب العالمين حرام کړل په کافرانو باندې هغه کسان چې جوړ کړي دین خپل الله او ولایت ذر الذين يلحدون في اسمائه
او دوکه کې ورزولې دوی له ژوند د دنیا فالیوم ننساهم فالیوم نترکهم فالیوم ننساهم څه مطلب نترکهم نسیان خدای الله نه نشي راتلی یا الله به نن په ځان ناغرض کوم ځان په ناغرض کما نسو لقاء یومهم هذا لکه څنګه چې دی پرې خو دی وا ورځ ملاقات د ورځې چې دا دی یا ځان ناغرض کړو چې شته کې نشته ځان ناغرض کړو وما كانوا بآياتنا چې په آیاتونو زموږ انکار کو ولقد جئناهم بكتاب التفات برای اهل مکه التفات برای اهل مکه ولقد جئناهم بكتاب تحقیق سره راوړل موږ دوی ته کتاب فصلنا على علم چې بیان کړو موږ په علم سره هدایت او رحمت دا قوم لپاره چې ایمان لري حال ينظرون سن ګوري دوی مگر تعویل دا غي ته یوم یاتی تعویل وکړه چې راشي عاقبت دا غي تعویل دا غي یقول الذين وباكسان نسوه تركوه عمدا نسوه تركوه عمدا ځان نه غرض کړ من قبل بخا یقینا غلی رسولان زمان په حق سره فعل لنا اسشته زمون د پاره شفاعت چې پاره شو کې زمون د پاره ليس لها من دون الله من ولي ولا شفيع فیشو چې سپاره شو کې زمونږ د پاره او نورد یا واپس کې موږ دنیا ته چې عمل کو غیر دا نه چې موږ عمل کو یقینا تاوان کې غرضول دوی ځانونه خپل اروب بشید دین ما کانوا یفترون عجدی تړل ان ربکم الله الذی یقینا رستاسو هغه ذات دی پیدا کړی تاسو لره پیدا کړی اسمانونه از مکه فی سته ایام په مقدار د شپږ ورځو کې بیا قصد کړه الله رب العالمین برابر شپارش باندې وټیش پیلره پر سره یطلبو حسیسا اطلب کوي هر یو بل لره پتا دې سره حسیسن پتا دې سره او نور اسمه استوري مسخر دی په امر د الله الا خبردار تفریدا لو الخلق دی الله پر بادشاہ له الامر تبارک الله پاک دی الله برکت دی الله رب العالمین برکت دی الله چې رب د عالمین دی د شیطان ماوره دا الله من هنا في شك في تصرفهم ده سؤال لازم چې افعال د الله کې خو حالات منتظره نشته نو دلته څنګه وي چې فی سته ایام چې په شپږ ورځو کې الله اسمانونو نظم کې جوړ کړ ځکه په افعال د الله کې څه شی حالات منتظره نشته او شپه ورځ خو نو څنګه وي سته نو تشریح سورۃ سجده کې راغله او یا مراد متشابهات ورځ د دنیا مراد نه دي یا مطلب دا نه چې لمحات مراد یا اندازه مراد یا سته ایام د دنیا یا ایام د آخرت یا لمحات یا توجهات د الله رب العالمین یا برای تعلیمی د قووالي د انسان لپاره دا خبر الله کوي استوا دا متشابهات دي یا تصرفات مراد ارست حکم کول برکت ثبوت الخير لله في شيء تزروا من غير غفلة وكبر داسې دعا باندې غواړي چې ته په خپل نه پوي لکه دا عرب کې حج کې اکثر څوکړ شي مخکې روان هغه په عربی دعا وي هغه په خپل نه پوي او شاید خلکو ما غشاني وي هغه امیر خلک یا عجم یا دا بعض ملکون هغه په حکومت جبه چې وای
خدای په کار او جواب مونږ پوي نو داسې دعا به د خدای نه کوي چې په خپل نه پوي ځکه ان الله لا يقبل الله رب العالمین نه قبلي دعا عن قلب لاهن صاحب هغه زړه نه چې هغه بې خبره خپل دعا باندې نه پوي او اعتداب هم نه کوي د بل نه به هم نه غواړي په کبر او غفلت سره د عجز په طریقه به غواړي بعضې خلک دعا کوي نشي د مړو کې اکثر ذکر راشي دا بعضې خلک نه خو ټینګاران مطلب دا چې خدای تاسو باندې نور وموږ دعا چې کوي که نبی علیہ السلام مړي ته دعا کوي فاخلصوا فی الدعاء اخلاص کوو په دعا کې داسې لاس داسې اوچت کړه او بیا په دې مخ راکړه دعا او اعتدا به نه کوي ځکه ان الله لا يحب المعتدين او رفع الصوت بالدعاء چې په زوره دعا کوي د تعلیم دپاره چې بل پې امین ووایي نو ویلی شي او که ځان له کوي بیا پټه کوو او ټولو کې ثبوت دی ولا تفسدوا فی الارض ادعوا ربکم بلی رب خپل په عاجزۍ سره او په پټه سره یقینا الله محبت نه کوي معتدینو سره فساد مه کوئ پس مه کوئ پس د اصلاح نه او بلی الله رب العالمین له په یره سره په تمې سره یقینا رحمت د الله پاک قریب من المحسنین نزدې د نیکانو ته هو الذي د الله رب العالمین هغه ذات دی یرسل الریا چې رالیږي بادونه بشرا بین یدی رحمتي زیره مخکې د رحمت خپل نه تر دې پورې چې کله راواخلي دا بادونه صحابا وریاضي ثقالا درنې نو اوچلو منګه غیر التفات د غیبت نه تکلم لبلدین آکری تمیتین چا مړ کلی وي سقناهو مونږ هغه اوبه خور داغي یا اوچلو فانزلنا نورو مونږ باغې سره باران روباسو مونږ باغې سره هر قسمه میوې کذلک نخرج الموتى چې دا کار کولی شو نو مړم ژوندي کولی شو امید دی تاسو چې والبلد الطیب او کلی مزدار خاوره مزدار راوباسي ګیا خپله په اذن د رب خپل والذي او آکل خبوسا چا بیکار دے لا یخرجون رو بس اللہ نکدا مگر غنی جری کذالک دارنگی نصرف الآیات وینو من دلائل دا قوم دا پار شکر باسی باران کی در لطافت التواش خلاف نیست باران هر سنگی وریگی و بازینو کی غنی جر راشی و بازینو کی خشن پیدا شی باران اوشی څه فصل وټکیږي او څه غني جری شي روحاني پرورش لپاره انبیا راغلي دي که چاو من الخلق ونه من الغرب بشي لقد ارسلنا نوحا الى قومي يقينا اول قصه يقينا لالګر نوح عليه السلام قوم دا غتا وې دې زما قومه بندگی کو دا الله رب العالمین استرساز لپاره الابل یقینا زیریګم پتا سمنه د عذاب درزلی قال الملأ غټانو اشراف القوم ملأ څه ته ویل کېږي امام قرطبي فرمایي اشراف القوم منبران د پارلیمنت غټان سرمایدار او جاگیردار ان لنراک یقینا وینو تعالی فی ضلال مبین په غلطه ښکاره کې قال دو یا قومي یا قوم زما لیس بی ضلال نشته په ما باندې گمراهی ولكني رسول لیکن د نبی مد الله طرفنا رب العالمین دې رسول تاسو واقع رسالات پیغامات در خپل نصیحت کوم تاسو د پاره ز کویګم د الله طرف په اسمن تاسو نه پويږي او عجبتم اکذبتم او تعجب څه ویل کی تعجب کو تعریف دے کہ تعجب یو کیفیت دے چې عارضی کی انسان تا پس د ادراک د امر غریبا تعجب
یو کیفیت دی چې عارضیږي انسان ته پس د ادراک د امر غریبا. تعجب یو کیفیت دی چې عارضیږي انسان ته پس د ادراک د امر غریبا. ان جاءکم چرای تاسو ته چراغله تاسو ذکر در تاسو نه علی رجل علی لسان رجل علی رجل سمانا علی لسان رجل منکم جنس تاسو نه دی چې ویل تاسو لره او چې تقوا اختیار کې امید ده تاسو من رحم وشي نو دروژن کو دی غلره بچ می کا غلره او کسان چې دا غسرو فل فل کې په جهاز کې څلويخ زنانه یې څلويخ په کې سړی ازامن د بکیو وارتنا الذين غرق مکا کسان چې دروژن کړی آیاتونه زما نسبت درو کو آیاتونه زما ته یقینا دا قوم وإلى عاد أخاهم هود علیه السلام عادیان ترور د یهود علیه السلام وې زما قومه بندگی کو د الله رب العالمین نشته استاز د پاره اله بل افلا تتقون سوچ نه کوي تاسو وې غټانو دا کسانو چې کافرانو د قوم دا غنه یقینا موږ تعالی را پلیونتو کې یقینا موږ پتا منه ګمان کو د روزنو د وې زما قوم نشته په ما من لیونتو لیکن زه رسولم د رب العالمین طرفنا رسوم تاسو ته پیغامات در خپل او تاسو لپاره ناسم خیرخواه مامین. قالوا او عجبتم ایت عجیبه غنه تاسو چراغله تاسو ته ذکر در تاسو نه پجبدا سړی منی پجبدا سړی منی من کوم چې تاسو نه دي چې ویروي تاسو لاره وذکرو یاد کې کله چې تاسو په خلیفګان پس د قوم د نوح علیه السلام نه او وزادکم او ډیر درک تاسو ته او ډیر درک تاسو لرا فی الخلق بسطتن فراخی په جسم کې فذکروا علی الله نو یاد کړئ نعمتونه الله رب العالمین. مولانا سندھی فرمائی تذکیر بآلاء اللہ سے دعوت الکتاب تذکیر بآلاء اللہ سے دعوت الکتاب تذکیر بآلاء اللہ سے دعوت الکتاب فذکروا یاد کی نعمتنا اللہ رب العالمین امید دیتا اس کامیاب شئی. قالو دوی جیتنا چراغل منتا چه من بندگی وکړه الله رب العالمین یوازې او پرې من آسو چې هغه بندگی وکړه پلان یې کومه پیش کوم ته چې تم یې راي پاره سره وعده کوم سره کته رښتونه. قال دوی قد وقع علیکم یقینا ثابت شوی د تاسو باندې عذاب او غضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها اته جګړه کوي تاسو ما سره ونمونو کې سمیتموها چې تاسو یې خو دي انتم تاسو آباکم پلانی کستاسو ما نزل اللہ نظر علی گلی اللہ رب العالمین بها من سلطان پا معبودیت داغی منی سے دلیل کما یقولون جہلاؤنا فی حق اولیائنا کما یقول جہلاؤنا فی حق اولیائنا او دا ټول پکې داخلي څوک چې غیر الله نه څه غواړي دا ټول پکې داخلي. اصل په اشیاء کې حلت ده او اصل په اشیاء کې حرمت ده دوه مذهب دي. که اصل پاشیو کې توقف قبل الدلیل دی په تقدیر د حل باندې حل او حرمت یوځای شي نو ترجیح حرمت لور لکه دې کې احتیاط دی. لکه یو سړی ته وایي چرګه راوړله چې دا چرګه وخوره دا حلاله ده مالاله کړې ده بل سړی راغی ورته سړی دا خدای ته کیسې به چوړکې راښکله ډیران کې موندل نو تا کې کوم خارف دی چې خوري مې خوره سمري خو نه کړه. یو سړی دی هلکه پی راوړه د ګیلاس کې جام کې هلکه دا جام ګندو په دې کې سړی سپي امتیازې کړي
ته ځان دې کړي کنه پوي دې پکې عام نو سره اس کی مسکه نو ترجیح چې بچاله ورکه حرمت کوي ځکه دې کې څه احتیاط ما نزل الله بیا من سلطان فانتظروا اني معكم من المنتظرين فانجينا بچ میں کاغلرا والذین ما وا کسان چې دا وسره پر رحمت خپل سره او بنیاد مې وست غوس مکړه غوس مې کو بنیاد دا خلقو کذبوا بیااتنا چې دروژن کړه تونه ما کانوا مؤمنین او نور مسلمانان او ملګه سمودیان ترور د صالح علیه السلام درېمه قصه دوی زما قوم بندگی کو د الله رب العالمین نشته ستاسو لپاره اله بل یقینا پیش کړی ما تاسو صاحب دلایل درف تاسو نه هذه ناقه الله دا او خدای الله اضافت برای تشریف ستاسو لپاره په دې کې دلایل لري پرې دې دلایل چې خوري د زما کې د الله رب العالمین نه مرسوي دې ته تکلیف نو ونی ستاسو له عذاب درناک واذکروا یاد کې جعلکم کله چې وګرځو تاسو خلیفان پس دا دیانونه او زه تاسو له زما کې تتخذون من سهولها چې جوړوي تاسو دا مارزمکونه قصورا بنگلي وتنحتون الجبال او کنه تاسو په غرونو کې بویتن کورونه حق د حال مقدره وي په وخت د کانولو کې حکور نو په وخت د کانولو کې کور نو نو د تسوي حال مقدره یاد کړئ الله رب العالمین نعمت اما کې بس مکه رواني کوم کې قال الملك الذين يا کسان چې ویل آ کسانو چې تکبر کو د قوم ددنه آ کسان ته چې کمزوري دا مبدل من هو لمن امن منهم آ چې ایمان اورل د دینه بدل اتعلمون سپوږی تاسو صالح علیه السلام را لګل شوی تاسو طرف د دینه قالوا دوی ان بما ارسل یقینا هغه سمونه چې را لګل شوی د هغه سره مؤمنون ایمان او ویا کسان ته متکبرو ان بالذي يقنن فاسري چې تاسو ایمان راوړل دا غن انکار کو فاقرن ناقتا زخمی کړه ناقه واتو عن امر ربهم او تیر وخت یو کو او زیاته یو کده امر در خپلنا وقالو دی یا صالح اے صالح پیش کوم تا آج تا وعده کړل موږ سره ان كنت من المرسلين کتر پیغمبران نه نون سلبی لرا رج فازل سره قوم د یونس علیه السلام عاجزی کړو نو عذاب واپس شو او دوی چرته صالح چې ځان نه مخکې کو فاخذتهم الرجفه نسل دوی له زلزلې نشودي په کورونو خپل کې جاسمین سر په چپ پراته سر لاندې خپې باندې وتولى عنهم واپس دین وقال دیا یا قوم لما قوم یقینا رسول ما تاسو ته پیغامات در خپل ندا برای تاسو ونصحت لكم او نصیحت مو کوستاسو ولكن لا تحبون الناسين لیکن تاسو نه خوښوي ناسین ولا ظاهر د دین سما معلومیږي صرف علی تانوی سے فرمائے لیکن دلیل قوی معنی نہ ہو جائے ظاهر تنا سما میں معلومیږي او که دلیل قوی معنی جوړ نشو نور دلیل نشته ایو جواب دار چې دا ندا برای تعصف ده او دا راځي لکه یا منزل سلام سلام علیکم لکه سره کندراتونه سلام دا مقصد خدا نه چې دا وایي کنه یا معجزه د نبی کې دي یا حاضرینو ته تذکیر دی کنه حاضرینو ته تذکیر ولوطا اذ قال لقومه لوط علیہ الصلوۃ والسلام اس کی زمانہ ممتد پکار نو اس کی زمانہ سے ممتد پکار اذ ارسلنا لوطا الى قومه ولوطا اذ قال لقومه کله چې قوم خپل ته ډیر زمانہ دا خبره اتاتون الفاحش دا سرازه تاسو فاحشه سورۃ عنکبوت 29 نمبر آیت کې راځي تاتونا فی نادیکم المنکر تاتونا فی نادیکم د دې څو عادتونو یو دا چې دی دا پنسي نه پنسي دا به پړکونه لاندې داسې به راخلي دا دیم دا چې کبوتر بازی به کوله کومتري به نزول پردو کورون ته به کتل دریم دا
چې تاتون فی نادیکم المنکر ناشنا ناشنا کارونه په مجلس کې کول کله کله به داسې اوچت چولي جبال به وغورځو کنه لکه دا منجمین چې ځینې وخت نادیکم المنکر او بل په مجالسو کې به مخامخ بې حیا کارونه کو لارې به م لوټلې خلک به م شکول او نور بدکاریانې به م کولې دا څو مرضونه په دوی کې ډېر زیات بعد به خارجول په مجالسو کې به ناستو غلط خلک ما سبقکم بیا ذکر نبی علیہ السلام فرمائے انی اخوف علیکم انی اخاف علیکم عمل قوم لوط زه به تاسو باندې یریږم چې تاسو هم دغه عمل کوئ او د قحط په زمانه کې به بهر نه خلک راته نو تو به هغه شکولو ما پیسې به تیم اخیستلې بې عزتي به ولم کوله ما سبقکم نه یې تېر شوی مخکې سره په دې سره په دې عمل سره من احدین یو کس د عالمینو نه انکم لتاتون الرجال یقینا تاسو راتګ کوئ سړو ته دپاره د خوند سیوا د ښځو نه بلکې تاسو قوم یې مسرف نو جواب د قوم د هغه مګر دا خبره یې کوله وباسئ دله د کلي خپل نه یقینا انهم اناس یقینا دا خلک دی تطهرون ځان ته پاک صاحب ځان یې صوفیان جوړ کړي بچ مې کاغله الا امراته مګر ښځه د هغه دا منافقه وه و د پاتې شونکو نه وامطرنا علیهم مې وورې په دوی منې مطره باران صورت هود 82 نمبر آیت کې تلي وامطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هو من الظالمين ببعيد وامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا تعلق د ثاني او د ثالث سره ابراهيم عليه السلام درې ښځې وي یو نوم هاجره بل ساره بل قطفوره د قطفورې د زوی نوم مدین د مدین د زوی نوم یسرون د یسرون د زوی نوم شعیب علیه السلام د یسرون د زوی نوم څه شعیب علیه السلام نو شعیب ابن یسرون ابن مدین حضرت به خطیب الانبیاء خطیب الانبیاء بهترین مقرر نو دا حضرت ابراهیم علیه السلام درې ښځې وې هاجره ساره قطفوره قطفورې د زوی نوم مدینو د هغه د زوی نوم یسرونو او د هغه د زوی نوم حضرت شعیب قالو دی یا شعیب قال دی یا قوم زما قوم بندگی کو د الله رب العالمین او د ایکیتم مبعوث ایکا او باندې نشه تاسو پاره لا سوا د الله رب العالمین کوم بشکل ما تاسو صاحب دلایل درب تاسو نه پورا ور کوي او دلرا او تللرا او کوم خلق دا شیاد دي ولا تفسدوا مکه بس مکه کې رواني کوم کې پس د اسلام دا غوړ تاسو لپاره ان کنتم مؤمنین که تاسو مسلمانانه ولا تقودوا بكل صراط او مکه نه په هر لار کې توعدون چیروي خلق تاسو وتصدون عن سبيل الله خلق منی کوي لار د الله نه خپل منی کیږي او څوک منی کوي من هغه څوک چې من اورل په الله پاک لټوي پای کوواله واذكروا یاد کړئ کنتم قليلا کله چې تاسو کم فکسرکم زیات کړئ تاسو لا وانظروا وګورئ کیف کان عاقبۃ المفسدین څنګه شو عاقبت د مفسدانو وان كان طائفه منکم وإن كانت طائفة منكم كوي وطائفة استاسونا شيمان روڑی باغذات ارسلت بي باغذات چرا لگرشي ارسلت بي چرا لگرشي ومنگا باغي سر وطائفة اقبل ڈالا لم يؤمنوا شيمان روڑی فاسبروا انتظار کوئی تردے پوری جی فیصلو کی اللہ رب العالمین پر من زمن کی وہ خیر الحاکمین او دا اللہ غور فیصلہ کون کی دے